د بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سر ټکي. په هیواد کې کرونا وایرس پر وړاندې د واکسین ورکولو پیل، امنیتي سرتیري روغتیايي او د رسنیو کارکوونکو ته به په لومړیو کې واکسین ورکړل شي. بدبختانه انواع نوش ویروس همیشه در حال بروز است. په دوحه کې له ځنډ وروسته د پخلاینې خبرو د بهیر پیلېدل د مرکچیانو د تماس ډله به نن هم د اجنډا په هکله خبرې ولري. نشست میان رؤسا و بعضی از اعضای هر دو تیم مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه برگزار شد. او تر 80 سلنه د یورانیمو بډاینې په هکله د ایراني چارواکیو ټینګار. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای و مسائل دیگر ممکنه به 60% هم غنیسازی رو برسونیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه بیان محمد شفیق وردک. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کرونا وایرسو پر وړاندې د واکسین ورکړه پیل شوه. په دې مراسمو کې د امنیتي سرتیرو روغتیايي او د رسنیو کارکوونکو استازو ته واکسین ورکړل شو. ولسمشر محمد اشرف غني په دې مراسمو کې ویلي تر اوسه هم د کرونا وایرسو ګواښ پر خپل ځای پاتې دی او نوې بڼې د خورېدو په حال کې دي. ښاغلي غني له هیوادوالو د روغتیايي سپارښتنو پلي کولو غوښتنه وکړه. د کرونا له منځه وړلو لپاره د کار پیل. په هیواد کې د کرونا وایرسو واکسین په داسې حال کې پیل شو چې تیر کال په همدې موده کې د دې وایرسو له امله د لومړنۍ مړینې ریپورټ ورکړل شو. دا تمه چې د کرونا پر وړاندې د واکسین لومړنی ترلاسه کوونکی به ولسمشر وي، خو په لومړي ګام کې د روغتیايي رسنیو او امنیتي سرتیرو په استازیتوب واکسین کړل شو. ولسمشر محمد اشرف غني د کرونا وایرسو پر وړاندې واکسین یو ښه فرصت ښودلی ویلي دي تر اوسه د وایرسو کابو کولو لپاره اوږده لاره په مخ کې پرته ده، نو یوازې چې دا وایرس کابو شوی نه دی بلکې نوې بڼې د راڅرګندېدو په حال کې دي. ښاغلي غني ویلي تر دوهم پړاو به 40 سلنه هیوادوال واکسین کړل شي. خطر کرونا رفع نشد. بدبختانه انواع نوش ویروس همیشه در حال بروز است. از او جهت ضرورت واضح است که مهمترین اقدام که توجه به خود است و خود ما دکتر خود هستیم با پوشیدن ماسک، با حفظ فاصله. په کابل کې د هند سفیر ویلي دوی په دې برخه کې له افغان دولت او روغتیايي کارکوونکو سره له نږدې کار کولو ته چمتو دي. هند له افغانستان سره په دې وروستیو کې د 1500 ډوزه واکسین مرسته کړې. ټاکل شوې 250,000 کسانو ته دا واکسین ورکړل شي، خو روغتیا وزارت له خلکو د دې بهیر پر روڼتیا کې د مرستې غوښتنه کړې ده. بیاین با یک همکاری مؤثر و نظارت سازنده وزارت را کمک کنیم تا تطبیق واکسین یک مثال خوب به خاطر توزیع عادلانه منابع موجوده باشد. د کرونا وایرسو لومړنۍ مړینه تیر کال په همدې شپو ورځو کې ثبت شوه. تر اوسه 55,600 کسان په دې وایرسو اخته شوي چې له دې څخه له 2400 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اوس د دې ستونزې د هوارۍ لپاره 653 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې له دې څخه 320 میلیونه ډالره باید افغان دولت ورکړي. د روغتیا وزارت له لوري د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر راتلونکو 2 کلونو به 80 سلنه هیوادوال واکسین کړل شي. په امریکا کې د کرونا وایرسو له امله د مړینې شمېره له 9 میلیونو څخه اوښتې ده. د دې رسمي شمېرې په اعلان سره په سپینه ماڼۍ کې د 1 دقیقې لپاره چوپتیا خوره شوه او جو بایډن په امریکا کې تر 5 ورځو د نیم ځوړند بیرغ حکم کړی. په دې هیواد کې روغتیايي مسؤلینو ویلي چې د کرونا وایرسو پر وړاندې د کرونا وایرسو واکسین په چټکۍ سره پر مخ روان دی او تر اوسه د امریکا له 340 میلیونه اوسیدونکو څخه 15 سلنه واکسین شوي. د کرونا له امله په امریکا کې د مړینې شمېره د برازیل په پرتله 2 برابره په نړیواله لومړۍ، دوهمه او له ویتنام سره په جګړه کې د امریکایانو له وژل کېدو سره سمون لري.
په قطر کې د مرکچیانو له 5 اونیو ځنډ وروسته تیر ماښام یوه غونډه په لاره اچول شوې وه. دواړو خواو له غونډې خوښي څرګنده کړې او د خبرو پر دوام یې ټینګار کړی. بل لور ته د روغې جوړې عالي شورا رئیس ویلي د پخلاینې خبرو دوهم پړاو داسې نه دی روان څرنګه چې ښایي. دوی ویلي هیواد کې د تاوتریخوالي ډیرښت او موخیزو وژنو دا بهیر ستونزمن کړی دی. په دوحه کې د خبرو بیا پیلېدل د جمهوریت او امارات استازي له 14 ورځني ځنډ وروسته د خبرو میز ته راوګرځېدل. د دواړو خواو له لوري د وینو له مخې د دې بهیر رئیسانو او نورو غړیو تېره ورځ ناوخته یوه غونډه په لاره اچولې وه او پکې پر اجنډا او د خبرو پر مخ بیولو ټینګار شوی دی. نشست میان رؤسا و بعضی از اعضای هر دو تیم مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه برگزار شد و قرار بر این هست که از فردا تیم‌های تماس مطابق با آجندای از قبل تعیین شده روی جزئیات آجندا کار بکنند و مذاکرات به شکل نرمال و دوامدار ادامه پیدا بکنند. له دې سره چې په دوحه کې د پخلاینې خبرې له سره پیل شوې، خو عبدالله ویلي په هیواد کې د تاوتریخوالي ډیرښت او موخیزو وژنو دا بهیر له ستونزو سره مخ کړی. هغه برخې چې افغان دولت یې اړ کړی ترڅو په کراتو په دې برخه کې له بهرنیانو مرسته وغواړي. د روغې جوړې عالي شورا رئیس د نړیوالو او سیمه ییزو چارو کمیسیون په دریمه غونډه کې له نړیوالې ټولنې، سیمه ییزو هیوادونو او هغه بنسټونو چې پر وسلوالو طالبانو نفوذ لري وغوښتل ترڅو په اوسنیو حالاتو کې طالبان د تاوتریخوالي کمښت او له جګړې لاس اخیستو ته اړ کړي. د خبرو دوهم پړاو د مرغومي په 14مه نیټه په داسې حال کې پیل شو چې په امریکا کې نوې اداره رامنځته شوه، خو د مرغومي له 28مې نیټې وروسته د دوحې خبرې وځنډېدې او طالبانو د خبرو پر ځای بهرنیو هیوادونو ته سفرونه پیل کړل او په هیواد کې د جګړې ډګر تود وساتلو. په دې هکله لنډ بحث کې را سره مل دی د ملي پخلاینې ائتلاف رئیس عیارګل زادران. زادران صاحب سلامونه مو ومنئ. السلام علیکم. زادران صاحب له تېرې ورځې راهیسې خبرو ته طالبانو بیا مخه کړې ده، لامل یې په څه کې وینئ؟ اول سلام تاسو ته او تاسو لیدونکو ته هیله ده چې روغ او جوړه کامیاب اوسئ. وعلیکم السلام. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې کوم تفاهم او پروتوکول چې د امریکایانو سره طالبانو لاسلیک کړی و، موږ تاسو ولیده چې پخوانی ولسمشر د امریکا د چې کوم قرارداد ورسره لیکلی و، یعنې هغه کوم تفاهم چې شوی و، اوس خو د هغه حکومت چې دی هغه شو، اوس نوی ولسمشر هغه شو، جو بایډن انتخاب شو. اوس په دې کې امکان لري چې ډېر تغیرات راشي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې څو ورځې مخکې د نوي ولسمشر وویل چې د کوم تفاهم له طالبانو سره چې شوی دی په دوحه کې په دغه کې باید تغیرات راشي. او دلته ډاکټر صاحب اشرف غني هم چې نن ځنه موضوعات یاد کړی وای، تر څو چې زه په دغه کورسۍ کوم او په دې دولت کې موږ هیڅ وخت نه غواړو چې موقت اداره جوړه شي. نور دلته لاملونه ډېر دي، موږ تاسو وینو چې دغه ګاونډي هیوادونه هم په دغه کې لاسوهنه کوي او بدون لیدنه نور هیوادونه هم په دغه لاسوهنه کوي چې د افغانستان د خپل منافع باندې هغه کوي چې منافع د لاس نه لاړ نه شي. زادران صاحب تاسو هغو برخو ته اشاره درلوده چې باید له مخې د قطر خبرې ځنډېدلې وای، خو د دغو ستونزو یا هغه مسایلو چې طالبانو ته د نه منلو وړ دي، د دغو څرګندونو مسایلو په رامنځته کېدو سره بیا هم طالبان خبرو ته کېناستل. د دوی بیرته راګرځېدلو مطلب څه دی او معنا یې څه ده؟ په کومو اهدافو باندې دوی بیرته راګرځېدلي؟ آیا غواړي له امریکا سره هوکړې ته ځان ژمن وبولي که نور مسایل دي؟ بې شکه به خپله ملاقاتونه او سفرونه لري. تاسو په جریان کې چې طالبان څو مملکتو ته سفرونه درلوده او د خپل سفرونه اوس هم همدغه په سفرو کې دي او دی بې شکه چې دی هم لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې دی دلته قدرت غواړي، طالبان هم بې قدرت نه راځي افغانستان ته، دی غواړي چې خپله قدرونه او خپله کوم هغې چې دي باید دی په دولت کې سهم ولري. نور دلته بدبختانه چې ځینې رهبران چې دي موږ تاسې وینو چې دی نه غواړي طالبان په قدرت کې سهیم شي. نور دی چې په قدرت که سهیم نشي، دی نه غواړي دی خنډ جوړوي، دی په صلح پروسې ته دی خنډ جوړوي، دی نه غواړي چې دغه د پروسه کامیابه شي. نور دلته فشارونه هم ډېر شوي دي، ګاونډي هیوادونه هم ځینې هیوادونه دي چې دی غواړي صلح راشي او ځینې په دغه کې
نوخونه د نه غواړي چې صلح راشي افغانستان کې تلپاته صلح راشي. وګورئ هر ورځ په افغانستان کې یو چسپکي دوه چسپکي ځانمرګي کېږي هغه کېږي په دغه څوک وژل کېږي په دغه ټول همدغه بېګناه مظلوم ولس وژل کېږي بېچارهګان وژل کېږي. نور باید طالبان هم او افغانستان حکومت هم باید دی لاس په لاس سره غشي او دغه تلپاتې سولې ته ورسېږي او د جنګ له لاس واخلي. واله جنګ نه ته نه جوړېږي. نور که طالبان کوم شی غواړي کوم هغه غواړي باید دولت د افغانستان دولت دې سره یو قرارداد یو پروتوکول ولیکي. هلته خو پروتوکول په دوحه کې شوی ده. اوس د افغانستان حکومت وایي چې موږ دغه پروتوکول چې شوی ده دا موږ نه منو. په هغه پروتوکول کې تاسو که په یاد وي خلیلزاد وویل په هغه پروتوکول کې دغه هم ذکر شوي وو چې اداري موقت جوړه شي. خو که موږ چیرې اداري موقت ته وګرځېږو بیرته دغه افغانستان لکه څنګه چې تاسو په یاد وي اوویم کال کې موږ څومره د افغانستان هغه و همغه جنګ ته بیرته موږ ګرځېږو. مننه زادران صاحب، د خبرو په بیا پیلېدو سره به څه فکر کوئ حکومت یا دولتي پلاوی به په دې بریالی شي تر څو پر وسله والو طالبانو اوربند یا لږ تر لږه اور کم ومني؟ بس دوی به خپله کوشش وکوي. نور طالبان لکه څنګه چې کوم اپشنونه ورکړي دي دوی باید طالبان وایي چې د موږ خواسونه اوس طالبان وایي موږ کله هغه وخت اوربند کوو چې د افغانستان حکومت له موږ سره قرارداد چې شوی دی یعنې اول باید حکومت اداري موقت وغواړي بعد له نه موږ اوربند کوو. دلته افغانستان حکومت وایي چې موږ اداري موقت نه غواړو او طالبان وایي چې موږ اوربند نه غواړو. لکه تاسو چې په جریان کې نور زه چې دغه ګورم دا رقم ته که د افغانستان دولت او طالبان روان وي فکر نه کوم چې موږ کوم نتیجې ته ورسېږو. فشارونه ډېر شوي دي. امکان لري چې امریکا دغه په قبل امریکا هم خپله هغه ملاقاتونه هغه لري د ډاکټر صاحب سره څو ورځې مخکې وغږېدو. نور زه فکر نه کوم که په دې شکل باندې دی روان وي موږ تاسو کوم تلپاتې سولې ته نه رسېږو او داسې هوایي سولې ته ورسېږو هغه بیا نتیجه نه شو ورناخستی او دغه طالبان چې سوله وکړي دلته په نور ګروپان را پیدا شي. مننه زادران صاحب، تاسو د ملي پخلاینې د ائتلاف رئیس یاست. تاسو په دې برخه کې البته ستاسو اداره د همدغه مسایلو اړونده تاسو په هیواد کې د ملي پخلاینې دپاره کوم کارونه ترسره کړي دي او تر اوسه هم کوم داسې ګام پورته کړی چې هغه د افغانستان په خیر وي یا د هیوادوالو؟ ملي پخلاینې ائتلاف چې دا یو شماشوی ائتلاف دی، دا ټول ولس پې ورسره اشنا دی. موږ ډېر کنفرانسونه ونیول په 22 ولایتو کې موږ کنفرانسونه درلوده او د صلح په پروسې نه موږ ملاتړ وکړو او بدون له دې نه ملي پخلاینه ډېر لاسته راوړنه هم لري او ډېر کارونه یې وکړو. زادران صاحب، همدغه په کارونو باندې دغه د سولې په لور چې ګام پورته کیږي یا د سولې د رامنځته کېدو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ستاسو ګامونو ته عملي ګامونو ته اړتیا ده چې خلک هم کیدای شي دغسې یوه بنسټ یوه ادارې ته سترګې په لاره وي. په دغو برخه کې ستاسو نور راتلونکي پلانونه څه دي؟ راتلونکي پروګرامونه خو زه تقریبا یو هفته وروسته یو برنامه لرم په دغه کې تقریبا 2000 مشران سپین ږیري ځوانان علما او روحانیون ټول په دغه کې اشتراک لري چې موږ بیا هم غږ کوو په طالبانو باندې هم غږ کوو په دولت باندې هم غږ کوو چې راشئ تاسو راسره کښېنئ سپین ږیري ورولېږئ طالبانو ته سپین ږیري ورولېږئ طالبان د راشي دلته د تاسو سره کښېنئ چې طالبان څه شی غواړي او تاسو څه شی غواړئ چې دغه پروسه چې د تاسو اوس شروع کړې ده دغه ته باید بدون لیدنه چې موږ نور هیوادونه په دغه لاسوهنه وکړي موږ تاسو باید خپله دغه مشکل حل کړو او د تلپاتې سولې لپاره موږ باید ژمن شو چې دغه تلپاتې صلح راشي او دغه وګړي چې موږ هره ورځ وینو دا بیچارهګانو مظلومان باید نور قتل نه شي. په افغانستان کې تلپاتې صلح راشي چې ټول خلک هر ځای ته لاړ شي. اوس 4 ولایتو ته موږ نشو تللی. افغانستان باندې نشو وتلی. د افغانستان خپله د کابل د پایتخت نه موږ نشو کولی چې خپل ولایت ته لاړ شو. ولې نه امن دی طالبان دي یا په دولت کې یا په یو دفتر کې کار کوي هلته چې لاړ شي طالبان د نسي حلالوي دی. نور باید دغه پروسه نتیجه ورکړي او موږ دغه پروګرامونه راتلونکي ټیم لاره ته اچوو. 2 هفتې وروسته یو قوي غونډه لرو چې دولت باندې هم غږ کوو طالبان باندې هم راشي تاسو کښېنئ سره او دغه بندوبست باید نور د بین لاړ شي. زادران صاحب ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ. هیله کوم الله مو کامیاب لره. د خبرونو دوام. په دې وروستیو اونیو کې جګړې او مخیزو وژنو خلک تر ډېره اندېښمن کړي دي. ولسمشر ویلي دا تاوتریخوالی سیستماتیک دی. د معلوماتو له مخې یوازې په تېر یوه کال کې 88 دیني عالمان وژل شوي دي، خو بل لور ته دیني عالمانو خبرداری ورکړی کړکېچ په لاره دی او دولت باید له ځیرکتیا کار واخلي. نن پټه خوله پای ته ورسول شوه.
په داسې حال کې چې چاړه تر هډوکې رسېدلې دیني عالمانو په هیواد کې پر بد وضعیت کلک غبرګون ښکاره کړی له موخیزو وژنو نیولې بیا تر فساد او د واک تر غوښتنې هغه هم د پخلاینې خبرو تر سیوري لاندې اوس یو شمېر دیني عالمان وایي چې کړکېچ په لاره دی او دښمن هم په کمین کې د دوی په اند که چیرې د خبرو ښکیل اړخونه له ترلاسه شوي فرصت څخه په سمه توګه کار وانخلي جګړه به زور واخلي او د وینو ویالې به وبهیږي. دولت در برابر ترورها پاسخ نمیگه. ما را قناعت ما را به اعلامیه های رسانوی بسنده می سازد. واقعا فریبکاری در حد رسیده. دا نیوکې په داسې حال کې دي چې په دې شپو ورځو کې موخیزو وژنو ته زور ورکړل شوی دی لکه په تیر کال کې د 88 دینی عالمانو وژنه. متاسفیم که بعد از شهادت جانگداز جناب دکتر سبعیاز شهید ما 20 از 88 نفر از علمای ما شهید می شود و هیچ کس پرسان نمی کند. د عالمانو ویلي د دې ترورونو او وژنو مسؤلین د نظام حاکمان دي د هغه نظام چې د خپلو وګړو امنیت خوندي کړي او وژونکي د قانون منګولو ته وسپاري خو تر اوسه نه د هیوادوالو امنیت خوندي شوی او نه وژونکو ته سزا ورکړل شوې ده. اگر امروز عالم ترور میشه خبرنگار ترور میشه اهل قلم ترور میشه هر جوان و پیر و موسفیدی که ترور میشه حاکمان شما مسئولیت دارین در این قبال باید پاسخگو باشین. دین امیره میگه دین و اگر شما نمیتونین باز استعفا بدین. بل لور ته بیا ولسمشر اعتراف کړی چې تاوتریخوالی وروستۍ کچې ته رسېدلی او یوه ستره برخه د ناامنیو سره مخ شوې ده. د ویلي زموږ د خلکو مدني فعالینو بشر حقونو مدني ټولنې رسنیو عدلي ټولنیز چوپړتیا کارکوونکو امنیتي سرتیرو سوداګرو او کروندګرو پر وړاندې له وروستي تاوتریخوالي ښکاري چې دا بریدونه سیستماتیک دي. خو دا څرګندونې نه درد دي او نه پټی. دیني عالمان وایي دولت باید اصلاح شي او یا د حاکمان له دندو لاس واخلي. بامیاني اوسیدونکي د توکو په ځانګړې توګه د تیلو او غازو پر لوړې بیې نیوکه کوي. دوی وایي اسلام قلعې ولګېدنې وروسته په دې ولایت کې د غازو بیه 2 برابره شوې. د دوی په وینا د بامیانو حکومت هم په دې برخه کې څارنه نه لري. د اسلام قلعې اورلګېدنې وروسته په بامیانو ولایت کې هم د غازو بیه 2 برابره شوې. ځینې بامیاني اوسیدونکي وایي د غازو بیه له 65 افغانیو څخه 110 افغانیو ته لوړه شوې. دوی له حکومت څخه غواړي ترڅو د بیو لوړوالي مخه دې ونیسي او خلک دې له ستونزو سره نه مخ کوي. حالا میگه راه هم پس باز شدن اما قیمت ها هنوز هم اما قدر هستن. راه که باز شده حیرتان بندر یعنی باید قیمت ها ارزان شد. اما قیمت پیسه که سواری میگیریم تا یک اولنگ درسن از اینجا پاس مونده اینجا بسونه دیگه یک کرونی زفام. مطمئنیم که روان دوام سیمایز چارواکي د بیو لوړوالي پخلی کوي. دوی وایي د هرات په ګمرک کې اورلګېدنه د دې پیښې اصلي لامل دی او سیمایز حکومت هڅه کوي ترڅو نفتي توکو بیې کنټرول کړي. مطمئنیم که روند دوام پیدا نمیکنه انشالله چون در مرکز هم اتاق تجارت افغانستان سر این موضوع بحث کرده و حتما کدام نرخنامه را در شهرهای کلان و ولایات اینا تعیین میکنه و اداره محلی ولایت بامیان هم تاکیدش به ادارات مربوطه جمله شاروالی همیست که نرخ کنترل بکنه و در هماهنگی با حکومت مرکزی به نگرانی مردم پایان ببخشه. دا په داسې حال کې ده چې د څېړونکو په وینا په اسلام قلعې کې اورلګېدنې پر بیو دومره اغېزه نه ده کړې خو مشران د دې وضعیت څخه په ګټې اخیستنې د سون توکو بیې تر څو برابرو لوړې کړي دي. پر ایران د امریکا بندیزونو نه لغوه کېدو له امله له نن ورځې وروسته الحاقي برنامه تړل کیږي او پر اټومي چارې د نړیوال اجانس څارنې کچه هم راټیټېږي. هممهاله د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي دا هیواد د اټومي وسلې په لټه کې نه دی خو د اړتیا په وخت کې به د یورانیمو
کچه 80 سلنې بډاینې ته لوړه کړي. د خطر زنګ چې له تېرې نیمې شپې ووهل شو د ایران پر وړاندې د بندیزونو د نه لغوه کېدو په موخه د برجام اړخونو په ځانګړي توګه امریکا ته ګواښ. له دې وړاندې تهران د برجام اړخونو په ځانګړي توګه امریکا ته ګواښ کړی و که چیرې د کپ تر 15مې د تېرو 4 کلونو بندیزونه لغوه نه کړي، ایران به د 0% یورانیمو بډاینې کولو لړۍ په لاره واچوي او د څارونکو د څارنې کچه هم راټیټه کړي. اوس په اټومي نړیوال آژانس کې د ایران سفیر اعلان کړی چې له تېرې شپې د الحاقي برنامې لړۍ درولې او څارنه یې هم راټیټه کړې. له دې سره آیت الله خامنه‌ای ویلي چې اټومي وسلې ته فکر نه کوي. هغه وسله چې د ده په وینا که چیرې د ملکي کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي منع دی. بنده دو تا اون دلغک صهیونیست بین‌المللی هم که مرتب حرف میزنه که ما نمیگذاریم. شما چه کاره اید که نگذارید که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟ ما اگر تصمیم داشتیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم شما و بزرگتر از شما هم نمیتونستید مانع بشید. ما تصمیم نداریم. این فکر اسلامی ماست. فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشوند این سلاح ممنوعه. که عرض بکنم بلخوا د ایران مشر ډاډ ورکړی چې برجام ته د اړخونو بیرته ګرځېدو سره د تهران ګامونو کې به هم شاتګ وشي، خو د خپلو خبرو په څنډو کې ګواښ ورکړی چې د اړتیا پر مهال د 0% یورانیمو بډاینې لړۍ به تر 80 سلنې ورسوي. حد غنیسازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر ممکنه به 60% هم غنیسازی رو برسونیم. این کارا چیزهایی است که اگر هرچی احتیاج باشه اون رو انجام میدیم. له دې وړاندې له ایراني چارواکیو سره د اټومي نړیوال آژانس مشر لیدنې وروسته د حسن روحاني دولت د یوې محرمې هوکړې څخه خبر ورکړ. بل لور ته رافایل ګروسي هم خبریالانو ته وویل چې له ایراني چارواکیو سره خبرې ښې پایلې درلودې چې کولی شي اوسنی وضعیت وژغوري. نو له دې مخې له تېرې شپې د برجام هوکړې ساتلو کار لږ ستونزمن شوی، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان د الحاقي برنامې بندېدو وړاندې اعلان کړی و چې واشنګټن چمتو دی ترڅو له ایران سره د 15 جمعیو کړۍ کې معامله وکړي. د ویلي مونږ تیره اونۍ اعلان وکړ چې چمتو یو ترڅو د 15 جمعیو کړۍ کې له ایران سره لیدنه وکړو. چمتو یو ترڅو هغه پریکړه چې ډیری مودې د میز پر سر وو او په تمه یې وو مخته بوځو. هغه غوښتنه چې ولسمشر بایدن د کار پیل څخه وړاندې مطرح کړې وه. دا ټول په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ایران بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی و نور نو 15 جمعیو شتون نه لري. له زورواکو د دولتي ځمکو ګرځول د ولسمشر یوه غوښتنه ده او حکومت یې د پلي کېدو په موخه له جدیت څخه کار اخلي. د عدلیې وزیر فضل احمد منوي له دې سره ویلي د دولتي ځمکو ډیری برخې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې د زورواکو له لوري غصب شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې یو شمېر استازي وایي له زورواکو څخه د دولتي ځمکو بیرته راګرځول ستونزمن دي. د دولتي چارواکیو او غیر دولتي زورواکو له لوري د دولتي ځمکو غصب په افغانستان کې د حکومت دارۍ سترو ستونزو څخه شمیرل کیږي. په کراتو په بیلابیلو سیمو کې د دولتي ځمکو له غصب څخه ریپورټونه خپاره کېدل، خو لا هم حکومت په دې نه دی بریالی شوی ترڅو د دې ستونزې لپاره یوه حل لاره رامنځته کړي. د عدلیې وزیر فضل احمد معنوي نن په خبري ناسته کې وویل حکومت د دې ځمکو د بیرته راګرځولو وړتیا لري او ولسمشر غنی هم په دې برخه کی جدی دی. دولت قدرتمند است، میتونه هر جایی که تشخیص بده که ملکیتش در تصرف غیر قرار گرفته او را از تصرفشان بیرون بکنه. ضرورت به این که یک نهاد با نام قضایه دولت باشه، وزارت عدلیه در این مصروف شود، نهادهای دیگه در این مصروف شوند چیست؟ چون یک نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون ایجاب میکنه که ولو حقی را که دولت هم تشخیص میده که حقش هست بعد از مجرا و از راه قانون به دست بیاره.
عدلیې وزارت ویلي دولتي ځمکو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د هیوادوالو ځمکې هم غصب شوي چې حکومت څښتنانو ته یې د بیرته پر ورګرځولو اړ دی. ښاغلي معنوي وویل د کابل په پرتله په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې د غصب شمیر زیات دی. ما مشکلات ما شاید در پایتخت در شهرهای کلان کمتر باشه. بیشترین مشکل ما در ولایات دور افتاده در ولسوالی های دور افتاده کشور است. همه ازوا حق دارن و همه آنجا که بحثی از عدالت از نیاز دارن و هر جایی که ملکیت دولت سرمایه دولت باشه سرمایه ملی و عامه باشه باید از اون محافظت صورت بگیره. حکومتي چارواکي په داسې حال کې د غصب شویو ځمکو د بیرته په راګرځولو څرګندونې کوي چې د ولسي جرګې ځینې استازي وایي په دې برخه کې د حکومت کړنې بریالي نه وو. مشکلات خود داشتن چون وضعیت مشکلات امنیتی است. اکثر ولسوالی و اکثر ساحات ما که غصب هستند و تهدیدات امنیتی بیشتر هستند ولی تا جایی که باید با کل مردم افغانستان و با ولسی جرگه قابل قبول باشه قناعت بخش باشه و اجرات تابع صورت نگرفته و امیدواری هستم که حکومت در این راسته جدی اجرات بکنه. په هیواد کې د ځمکو غصب اوږد تاریخ لري. لسګونه کاله جګړې او ناامنۍ د دې لامل شوې ترڅو زورواکي او هغه کسان چې د قانون له مخې کړنې کوي دولتي او غیر دولتي ځمکې لاسته راوړي او ترې ګټه واخلي چې د دې قضیو په ډیریو برخو کې دولتي چارواکي هم لاس لري. د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر اووه افغانۍ 40 پوله، 1000 پاکستاني روپۍ 483 افغانۍ، 1000 ایراني ریاله 3 افغانۍ او 15 پوله، 1 یورو 93 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 1 افغانۍ او 10 پوله، 1000 هندي روپۍ 1080 افغانۍ او د انګلستان یو پاوند 109 افغانۍ. د اټکله مخې د هوا حالات. کابل شین 14 بامیان نیمه ورځ 2 منفي 1 جلال آباد شین 22 غزنی شین 12 منفي 3 قندهار شین 22 9 قندوز نیمه ورځ 18 ساعته لښکرګاه شین 24 مزار شریف نیمه ورځ 14 شپږ نیلی اورښت 9 هرات نیمه ورځ 19 اسلام آباد شین 12 تهران شین 12 دوبی نیمه ورځ 28 دهلی شین 11 مکه اورښت 22 په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. په هیواد کې کرونا وایروس پر وړاندې د واکسین ورکړې پیلېدل. امنیتي سرتیرو روغتیا او د رسنیو کارکوونکو ته به په لومړیو کې واکسین ورکړل شي. کرونا رفع نشد. بدبختانه انواع نوش ویروس همیشه در حال بروز است. په دوحه کې له ځنډ وروسته د پخلاینې خبرو د بهیر پیلېدل. د مرکچیانو د تماس ډله به نن هم د اجنډا په هکله خبرې ولري. نشست میان رؤسا و بعضی از اعضای هر دو تیم مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه برگزار شد. او تر 80 سلنه اورانیوم بډاینې د ایرانی چارواکو ټینګه. ما اگر لازم باشه اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر ممکنه به 60% هم غنیسازی رو برسونیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو دا و تر دې مهاله څو مهم کورني او بهرني خبرونه له ملتیا څخه مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.